الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. زمان محترم الله جل جلاله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم محبت مقتنسي ورنو زمان پا منبر باندې چیغي خپل خدای ته خپل پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پر دې خاطر دی خدای سمیع او قریبا چې موږ د کافرانو يهوديانو نصرانيانو مشرکانو سره یو ځای په جهنم کې وانه چوي. عظیم خدای کریم خدای ستا په نامه غیرت کوو، ستا په نامه باندې आवाज اوچتوو. ای الله موږ دا نه وایو چې موږ ته لویې مرتبې راکړه، مولا کریمه موږ خپل بندګان ولیکه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې ولیکه. زما ډېرو خوږو وروڼو د سورة توبې آخري دوه آیاتونه خدای ګواه ما ویني، زما د دې آیاتو سره ډېره مینه ده. یو خاص مینه وي یو عام، زما ورسره د دې سره ډېر خاص مینه ده. زه به د دې کې تاسو ته یو څه تشریح وکړم. ګرچې علما ناست، زه یو اخوند یم. اخوند په علماو کې دې ته وایي چې کتابونه یې نه وي ویلي، لږ لږ یې ګرولي وي. ورونو په دې آیات پاک کې خدای جل جلاله د مولود پیشکش کوي خپل امت ته چې تاسو ته داسې څوک راغلی دی د هغه صفات مخکې کوي. څوک یې مخکې کوي؟ الله جل جلاله. په تحقیق سره راغی تاسو ته رسول من انفسکم، رسول پیغمبر فرستاده شده تاسو ته راغی. څرنګې من انفسکم ستاسو د جنس بشر دی، بنده دی. او تفسیر بحر العلوم سمرقندی حنفی لیکي من انفسکم هغه غوره ستاسو، یعنی ستاسو دی هغه غورو کسانو نه دی، د هغه غورو یعنی بهترینو نه دی. عزیز علیه ما عنتم، او درون دی سخت دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. امتیانو خبر شئ ګورئ، تاسو ته د تاسو د پیغمبر حال وایم، ډېر دروند دی د باندې. ما عنتم غم ستاسې، تکلیف ستاسو. قال امام رازی صاحب التفسیر الکبیر، هغوی څه فرمایي؟ ډېر دروند دی. ما یشقو ما یشقو علیه، یشق علیه ما تکرهونه، په ده باندې ډېر سخت دی هغه چیز چې تاسو یې بد ګڼئ. دوزخ، جهنم، عذاب، دا ډېر په هغه سخت دی. خدای ته شپه سبا کوي چې د ګناهګارانو بخښه خدایه، خپې پړسېږي تر سهاره پورې مولا کریم ته وان تستغفر لهم فانک غفور رحیم. شپه ورته سبا کوي امتي ستا پر خاطر باندې چې خدای زما امت په عذاب نه. نو ورونو په بل تفسیر کې راځي ما یشق علیه ضلالتکم، سخت دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ستاسو ګمراهي.
یعنی ستاسو ګمراه کېدل په هغه ډېر سخت دي، ډېر درانه دي، ډېر پرې خفه کي. ورونو حضرت عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین، هغه امیر المؤمنین چې پر جامو مبارکو یې 11 پیوندونه لګېدلي، 11. هغه عمر رضی الله تعالی عنه مبارک چې په جامو باندې دومره پیوندونه لګېدلي اعلان کوي، قرآن را جمع کوي، قرآن پاک را ټول کوي. د چا سره ما په اډوکي لیکلی، په پاکو اډوکو، د چا سره په پوسټ لیکلی دی، وایي فرمی پان چې دا ټول لا ټول کوي. هر څوک چې قرآن لیکلی راوړي په هغې معتمد 2 شاهدان 2 ګواهان تېروي چې تاسو ګواهي وکړئ دا تاسو کتلی و، نو هغه به شاهدي ویلي، بیا به هغې نه وروستو جمع کوو. حضرت خزیمه بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنه مبارک دا آیات دو آیاتونه د آخر د سورت توبې ورته راوړي، ورته وایي قربان، ورته وایي لا نسألک به البینه، ورته فرمایي عمر صاحب زه ستانه په دې آیاتو پاکو باندې ګواهان نه غواړم، شاهدان نه غواړم، دا دومره معرفت دې شوی دی او دا ما ته هم معلوم دي، زه خپله هم دې ګواه یم. نو هغه آیاتونه مبارک دا 2 دا جمع کوي. بل خبره دا وشوه، امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې 2 آیاتونه وروسته 15 ورځې د دنیا نه تشریف وړي، 15 ورځې وروسته د دې نه په دنیا ژوند تېروي. او بله خبر دا ده چې امام طبراني رحمت الله علیه د ابي دردائی رضی الله عنه په روایت باندې حدیث پاک نقل کېږي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حين يمسي ويصبح. کله چې دا سړی سبا کوي دا ویونکی او کله چې بیګا کوي او دا وی وپیری کفاه الله ما اهمه من الدنيا والاخره ان كان كاذبا او صادقا. داسې کلمه په بل ځای کې ډېره مشکله ده، اگر که نه په دې ویلو کې رښتونه وکړو دروغ وایو، خو خدای به دا حمایت د دنیا او د آخرت کوي. چا چې دا سبایی وپیری وي او چې او بیګایی وپیری وي. امام طبرانی دا حدیث پاک نقل کړی. اوس راشه تفسیر روح المعانی علامه علوسی مبارک لیکي، هغوی فرمایي صاحبانو یاره هر څوک ځان له یوه وظیفه خوښوي، موږ ټول قرآن وایو، موږ ټول تلاوت کوو، موږ ټول لولو، د یو کس د یوه شي سره یو خصوصي محبت پیدا شي، دو ته مناسبت وایي ورونو. نو هغه څه وایي زما مناسبت دې سره دی چې زه خو به د هر لمانځه نه وروستو دا وایم چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. یاره زه به دا وپیرې پس د هر لمانځه نه وایم. علامه آلوسی وایي دا زما خصوصي وظیفه ده. عجیبه به زه تاسو له ووایم، امام جعفر صادق رحمت الله علیه په دې کې لیکي چې خدای دا ما ته وښوده، ما په خوب ولیده، په ستورو باندې د آخري آیات لیکلی و او ما ته ویل کېده چې دا اسم اعظم شریف دی. عجیب خبره به دا درته وکړم ورونو چې زما خپله ما چې وینئ زما هم دا ډېر ما ته که مرګ راغی نو زه وایم دا آیات به زه وایم، که ماله تبه راغله زه به دا وایم، زه به خپل خدای ته دا آیات وروړم. خدای دې سه مې ډېره مینه وه، تا د قرآن نظر شم، شکر دی هغه لولم، په هغې مې ایمان دی، خو دا یو آیات ته مې ډېره ډېره مینه وه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. يهوديان چې دې آیات مبارک نه خبر شول په حجة الوداع کې نازل شو، يهوديان ویلې که دا آیات په موږ نازل وای موږ به په دې باندې اختر جوړ کړی و،
موږ به اختر جوړ کړی و دا معنا ګورئ په داسې خوشحالي پروا نشته چې سړی په یو آیات زیات مینه راځي عمر صاحب ورته وایي موږ په دې 2 اخترونه کړي دي یا ورځ د عرفې وه او سبا ته د جمعې ورځ وه چې دا آیات پاک په حجة الوداع کې نازل شه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اوښې مبارکې سره داسې ډاډه ویلې وه په داسې حال کې د آیات پاک نازلیږي. نو ورونه عرض مې دا کوم یو د الله دوست وایي چې زه د خدای دپاره ووایم چې ما ته خدای خپله مینه راکړه او د پیغمبر علیه السلام مبارک مینه یې راکړه نو یې وجه دغه آیات و ما به دا ډېر ویلي دې سره به مې ډېره مینه کوله او خدای جل جلاله سره مې مینه چې پیدا شوه دا آیات وې زما سبب ګرځېدلی. نو ورونو باقي د دې آیات پاک مبارک یو علمي بحث دا دی دا به راشي که خیر وي زه به ستاسو حضور کې د حدیث پاک پیش کوم. صاحبانو محمد رسول الله صلی الله مبارکه لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن پاک 4 موضوعات بیانوي ټول قرآن پاک چې دی 4 موضوعات بیانوي بس توحید بیانوي رسالت بیانوي تخویب بیانوي بشارت بیانوي بس ټول قرآن کې که ته آیات راواخلې د دې نه به بیرون نه وي په هغې کې به څه وي کې به توحید وي کې به رسالت وي کې به تخویف وي کې به بشارت وي. ورونو تاسو ته دقیقاني ژبه اوس پوهول غواړم لا اله الا الله په دې کې د خدای یاد دی محمد رسول الله په دې کې د رسالت یاد دی چې زما رسول دی دا ګورئ پیغمبر مې دی ما درلېږلی دی خدای د خپل نوم سره د رسول الله نوم را ذکر کړ او یو ځای که او موږ ته د ایمان وسیله وګرځوله من قال لا اله الا الله دخل الجنه لا اله الا الله مفتاح الجنه لا اله الا الله حصني من دخل حصني امن عذابي دا زما قلا ده څوک چې دې ته داخل شو زما د عذاب نه په امن باندې شو. نو صاحبانو عرض مې دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دې ځای په دې قرآن کې څه یو د الله بس دی خدای یو دی الهکم اله واحد الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم خدای شما خدای واحد ستاسو رب ستاسو معبود یو معبود دی شریک نه لري ټول قرآن پاک د دې بحث نه د توحید نه ډک دی. دوام بحث د قرآن څه شی دی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما نه لېږلی ته خدای رسول الله لېږلی رسالت بیانېږي رسالت بیانېږي بل شی بیانېږي تخویف ډار بیانېږي ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون ویرېږئ داسې درناک عذاب دی سخت عذاب دی عظیم دی علیم دی په جهیم دی داسې بیانونه راځي قرآن پاک کې مقصد د یېرې بیان کېږي د ویرولو او بل شی دی بشارت دی فیهما عینان تجریان په دې جنت کې 2 چینې بهیږي په دې جنت کې حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون په دې کې حور دي صاحبه د دې بیان کېږي بشارت دی خوشخبري ده قرآن پاک کې څه شو ترسیدن خوشخبري توحید رسالت 4 بیانونه لیکي اوس دا 2 بیانونه چې دي دا معلق دي په 2 پورې سوي لا اله الا الله محمد رسول الله اوس تخویف دی که چا دا ومنه لا اله الا الله محمد رسول الله مع الفرائض قال حسن البصري رضي الله تعالى عنه مع الفرائض والواجبات نو څنګه کیږي داخل الجنه خلق چا چې دا ومنل نو به جنت ته داخل شي نو څه شي شو نو بشارت د مبارک شه خوشخبری د مبارک شه او که چا دا ونه منل لا اله الا الله محمد رسول الله مع الفرائض والواجبات واحکام والاوامر والنواهی که چا د دې سره ونه منل نو څه شي تخویف دی ولهم عذاب عظیم هغه لپاره عذاب دی. نو 2 چیزونه راووته چې شی جوړ شو الشیخ شاه منصور رحمه الله استادنا مبارک هغوی په آخر د قرآن کې څه لیکي په قرآن 4 موضوعات بیان کړل په دې 4 موضوعاتو کې دا 2 موضوعات
الله او رسول دی هغه دا ټول موضوعات هغه پورې معلق شول نو گویا کې ټول موضوعات دوا شوه لا اله الا الله محمد رسول الله نو ټول قرآن څه شه ټول قرآن خلاصه د قرآن څه ده لا اله الا الله محمد اوس راشئ ګورئ دلته راشئ ټول قرآن درته په دې آیاتو کې وښیمه څرنګه وی لقد جاءکم رسول رسالت حسبی الله لا اله الا هو چی شو توحید شه خدای توحید او رسالت رسول الله په خدای داسې ګران دی زه به تاسو ته اوس د رسول الله د ګرانښت له خبرې وکړم په خدای رسول الله سم داسې ګران دی ګوري چې ټول قرآن نه څه خلاصه راووته په هغې کې د الله په هغې کې د رسول رسالت ذکر شو لا اله الا الله محمد رسول الله اوس به زه تاسو ته د دې بیان وکړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله څنګه په خدای رسول الله سلام پې ګران دی د حضرت ابن عباس عنه مبارک نه روایت دی هغوی مبارک فرمایي چې الله جل جلاله خدای جل جلاله روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ډېر روایات دي روایت د قتاده رضی الله تعالی عنه مبارک هم وارد شوی سبول الهدى سبل الهدى والرشاد په 946 کې دا تصنیف شوی دی تقریبا په دمشق کې ډېر نادر عظیم معتمد کتاب دی ډېر معتبر دی هغوی لیکلي چې رسول الله صلی فرمایي چې زه خدای 2000 کاله مخکې د آدم علیه السلام نه پیدا کړم 2000 کاله مخکې خدای زما روح د آدم علیه السلام د پیدایښت نه پیدا کړم والآدم بین الروح والطین آدم علیه السلام په مابین د روح او د خټې کې و اوس راشه څه به کېږي الله جل جلاله روح د رسول الله سلم پیدا کړ کله چې روح د رسول الله سلم مبارک پیدا شو نو هغه د عرش نه طواف کوي او الحمدلله وی لوجه ذلک سمیتک محمدا د دې وجې نه مې ته مسما کړې محمد استایل شوی صفت شوده دا مې ته په دې سره مسما کړې محمد اوس نو زه تاسو ته صرف په دې کې خبرې کوم چې محمد که خیر وي نو ورونو حرز مې دا کوه چې وې د دې د وجې نه سمیتک محمدا نو ته مې مسما کړې په محمد سره ته مې په محمد سره مسما کړې ته مې په محمد سره زه اوس تاسو ته دا نوم ښیم ستا د نامه نه قربان شم فداک ابي و امي ستا نه قربان شم مجنون یو لیلا یو مجنون سر کړی په صحراو مجنون یک لیلا یکی مجنونه دیوانه کده بودم لیلا یو مجنون سر کړی په صحراو د مکې په غرونو سر کړل شاهان ته بادشاهان د مکې په غرونو کې پښې لوڅې کړل ابراهیم ادهم د لوڅې خپې په منډو که په مینا کې و چې لرګي ټولوي د سرو زرو تخت ستا محبت پې تر که خدایه موږ ته د رسول الله محبت را نصیب که مولا نورو د رسول الله سلام نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم راشي چې اوس لاړ شو خصائص کبرا په 911 سنه کې په متقدمین علماو کې په خیر القرون کې تصنیف شوی دی او داسې مصنف جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه چې د 1500 زیات کتابونو چا دی مصنف مبارک دی نو خصائص کبرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصلتونه مبارک هغه بیانوي او هغه مبارک نقل کوي چې آدم علیه السلام مبارک ته خدای پاک جل جلاله هغوی حواله په ابن عساکر او ابن عساکر هغه روایت د چا نه کوي هغوی حواله په کعب الاحبار باندې ورکړي چې دا عالم د تورات ډېر و صحابي مبارک نو هغه وایي چې کعب الاحبار ته مبارک فرمایي چې الله جل جلاله آدم علیه السلام مبارک ته 1,40,000 همساګانې راولېږلې عصا را پر استاد 1,24,000 نو کله چې دا ورته نازلې کړې د عصاګانې آدم علیه السلام خپل زوی حضرت شیس علیه السلام او مبارک ته وایي راشه وخذها بتقوى الله او دا چای خودهن بتقوى الله دا همساګانې چې دي دا په تقوا د خدای سره واخله
په داسې حال کې چې ته به متقي د خدای نه به یېرېږي دا امساګانې واخله او ورته وایي بچیه کله چې خدای یادوي توحید و رسالت موږ او تاسو دا ذهن کې نیولې توحید رسالت بچیه کله چې خدای یادوي ورسره محمد یادوه ورسره محمد یادوه ښه نو اوس څه چل شو ورونو محترمو آدم علیه السلام ورته وایي وی بچیا شیس علیه السلام ته مبارک ته فرمایي وی کله چې زه الله پیدا کړم زه الله جل جلاله زه الله جل جلاله پیدا کړم نو څه وشو زه الله جل جلاله پیدا کړم نو چې ما سر اوچت کړ ما د عرش په خپه باندې ولیدل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیدل چې شی مې ولیده توحید و رسالت په خدای ډېر ګران دی خدای چېرته خپل نوم لیکي ده ورسره لیکي لا اله الا الله محمد رسول الله هلته کې نوشته ویې بچیه او بل دا تفت السماوات ما توام پوکه په اسمانونو باندې په ټول اسمانونو وګرځېدم داسې محل او ځای نه و چې زه به لاړم هلته به محمد لیکلی و هیڅ داسې ځای نه و چې زه به هلته لاړم او ما به وکتلې هلته به محمد لیکلي وو د رسول الله سلم نوم به مبارک په اسمانونو کې لیکلی و اسمانونه پرې ډک په خدای داسې ګران دی نو بیا څه وایي چای بیا زه خپل ربه اوس اولم په جنت کې ننه ایستلم جنت ته یې بوتلم کله چې جنت ته بوتلم دا چې ورته فرمایي چې کله ما لا اله الا الله محمد رسول الله دا کله لیکل شوی و انا بین الروح والطین هغه وخت زه په مابین د روح او د خټې کې وم زه پیدا شوی نه وم او په دې حدیث پاک کې راځي چې زه بیا الله جل جلاله جنت ته بوتلم وی چې کله جنت ته لاړم وی په جنت کې هیڅ داسې قصر نه و په جنت کې هیڅ داسې کوټه نه وه چې په هغه څه نه وي لیکلي چې په هغه محمد رسول الله سلام نه وي لیکلي ورونو دا خدای او د پیغمبر علیه السلام ښکلی کلام دی قافیه اندیشم و دلدار من گویدم اندیش جز دیدار من حضرت قاسم نانتوی صاحب فرمایي چې درې عجیب چیزونه دي چې هغسې مثل نه لري یو قرآن دی یا مثل نه لري او یو بخاري شریف دا مثل نه لري د په مثل بل کتاب شته نه داسې عجیبه دی او بل وی مصنوي داسې کتاب دی په الهامي کتابو کې چې دا مثل نه لري قربان شم دا د رسول الله کلام د خدای کلام ټول یو بل سره موافق دی یو د بل په طاقت کې دی یو د بل په قوت کې دی نورونو څنګه کېږي اوس د جنتو په دروازو لیکلي وو د جنت په کوټو باندې لیکلي وو څه پې لیکلي وو د جنت په کوټو دروازو باندې لا اله الا الله محمد رسول الله پې لیکلي وو دا په جنت لیکلي وو رسول الله سلم څه فرمایي ستا نه مې مور پلار قربان شه ستا نه مې بچي اولاد و وطن قربان شه یا رسول الله سلم ستا د کلام نظار شم دا څنګه ښکلی کلام دی حدیث پاک کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مفتاح الجنة لا اله الا الله د جنت چابي د جنت کلی جنت څه شی نه لا اله الا الله محمد رسول الله په دې منځ کې یوه مختصره خبر درته وکړم بایزید بوستامي رحمت الله علیه په 80,000 یهودیان دا ټول وو هغه ولاړه په هغه مجلس کې کېناسته چې کېناسته د یهودي خوله چاړه ګونګۍ شوه نه شوی غږېدلی نو ډېر شروع شه خو نه غږېده نو اواز یې وکړه محمدي پاڅه زما د مجلس ته محمدي راغلی دی دا د نامنه قربان شم هغه زړې جامې پیوندونه توکړې د عمر مقتدي دی د ابي هريره عسکر دی د ابي بکر صدیق درویش دی د هغه خادم دی هغه پاڅېږي ابویزید بوستامي رحمت الله علیه هغه څه چا پاڅېده انا محمدي وایي زه محمدي یم شکر موږ محمدي یو که الحمدلله نورونو الله جل جلاله دې خپل کامل محبت او ادب په نصیب کی ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمرشدنا ولسيدي وقرة عيني رب اغفر وارحم انت خير الراحمين انت ولينا في الدنيا والاخره